او داسې خلک به تاسو لیدلي چې د خپل پلار غیبت به کوي، د خپلې مور سپکه به بل ته وایي. ای لعنتي قومه چې داسې خلک په دنیا کې هغه خلک چې دا خبرې کوي دا هغه لعنتي خلک دي. د داسې خلکو نه په خپل امن غواړه چې هغه خپل مور و پلار نه معاف کوي. هغه تورسر یا نوجوان خپل مور و پلار نه معاف کوي، نو تا به څه معاف کړي، ما به څه معاف کړي، تره او ورور به څه معاف کړي. داسې خلک هم اوس په معاشره کې شته چې د پلار او د مور سپکه وایي او دعوه د ایمان کوي، دعوه د روجې کوي، دعوه د حج کوي، دعوه د عمرې کوي. مې کوه وروره پرېږدې د دې څه ضرورت دی؟ الله فرمایي فلا تقل لهما اف. اف قدر پلار ته مه کوه مور ته. دلته کې ما او تا د خپل مور و پلار غیبت کوو. افسوس او دعوه د ایمان او روژه مې نیولې ده او په روژه ماتې کې روژه ماته. تا خو روژه د غرمې ماته کړې وه، په پلار پسې دې لږ غیبت کړی. ته د روژې څه ثواب لرې؟ بس ټوله ورځ دې نهاره تېره کړه.